الله فرمای ما انسان او جنات دا خپل عبادت لپاره پیدا کړي خو الله بیا دومره غفور رحیم ذات دی چې انسان ته را نه وي چې ته به شپه ورځ نه خوب او نه خوراک هېڅ به نه کوې زما عبادت وکړې بلکې انسان ته وایي خیر دی د شپې خوب کوه د ورځې چې کوم دی نو ځان له مزدوري کوه خو په تا باندې ما یو څو عبادات لازم کړي دي دا ورځ کې 15 ټیمه لمونځ دی کال کې او میاشت روجې نیول دی عمر کې او پرې حج دی که نصاب در سره نو بیا کال کې او پرې زکات ورکول دي وس الله د انسان باندې ډېر زیات رحیم ذات دی وس د دنیا د مزدورۍ اجازه کوم خالق تعالی درکړي چې خیر دی 15 ټیمه لمونځ کوه سهار لمونځ چې ته وکړه ماسپښینه پورې تا د اجازت دی ځانه مزدوري کولی شي ماسپښین لمونځ دې وکړو ځان له دنیا له مازدیګره پورې ګټلی شي و چې الله تعالی اجازت درکړه نو اوس ظاهره خبره دا ده چې دا انسان به د مزدورۍ لپاره بازار ته ځي دی به ګاډی وباسي هلته مینګوري ته به ځان رسوي بل ځای ته به ځان رسي هلته مختلف سترګې لري استعمال شي ژبه به د غلطې استعمال شي یو کال چې مکمل پر انسان باندې داسې تېر شي کله مونځ په ټیم باندې کړی کله چې کوم دی نو د ټیم نه مؤخر کړی نو بیا الله ته راپته و چې انسان له خو ما د مزدورۍ اجازت ورکړی دی او چې کله ما مزدورۍ اجازت د انسان له ورکړی نو دا مزدوري چې د انسان کې د دنیادارو سره به دی ګډوډ کېږي دی به چې کوم دی نو د ژبې نه به د ده داسې الفاظ وي چې هغه به ناصیبه وي دی به داسې حرکات کوي چې هغه به د ده لپاره مناسبه نه وي نو بیا د دې انسان پر ایمان باندې دوړه او خیرې راشي لکه څنګه دا یو وسپنه یو مشینري تاسو اغوستې ده مثال په طور باندې یو موټر دی مشینري ده او دا ستاسو کوي کې پروت دی نو دا سټیمه پورې کار وکړي او شپږ اووه میاشتې چې تېرې شي نو دا بیا زنګونه خراب کړي د مخکې به شاندې کار بیا نه کوي نو بیا راته راوباسي او لاړ شي مصري له ویسه او مصري هغې له ګریس ورکړي او دا زنګ تیلر کړي او مرمت یې کړي هغې دننه کومه فرضي خرابې شوې هغه له برابر کړي نو دا مشین بیا هم هغه شان کار کوي لکه څنګه چې تا نوی ورکوز کړی همدغه شان الله دا انسان د خپل عبادت لپاره پیدا کړ خو د هغې سره سره یې د انسان اجازت ورکړه چې خیر دی فارغ اوقاتو کې د ځان له مزدوري کولی شي ځان له دنیا ګټلی شي بیا الله ته راپته و چې د انسان له خو اجازت ما ورکړی د دې انسان پرې هغه ایمان باندې به د دې انسان خیرې او دوړه راځي اوس د دې انسان یو کال تېر شو د ده ایمان به کمزوری شوی د ده په غوږونو باندې به غلطې خبرې راغلي د ده په ژبو باندې به غلطې خبرې راغلي د ده مصغو به غلط سوچ کړی د ده چې کوم دی نو لاس او خپې به غلط استعمال شوي اوس د دې ایمان د دې انسان دا ایمان په دې باندې به څه نه څه زنګ راغلی او خراب شوی کمزوری شوی د هغې د انسلو دپاره او د هغې د مثبتولو دپاره د هغې د تازه کولو دپاره الله دې انسان له میاشت ورکړه په تحفه کې چې انسان خیر دی ما تا اجازت درکړو کله چې ستا ایمان باندې دوړه راله ستا ایمان زنګ ونیو زه به تاله یوه داسې میاشت درکړم چې هغه میاشت لږه په پابندۍ باندې تېره کړه نو ستا ایمان به بیا قوي شي ستا ګناهونه به بیا چې کوم دی نو دا ورېږي الله دې انسان له تحفه کې چې کوم دی د خپلو خزانو نه رمضان مبارک میاشت ورکړه نو اوس هغه انسان دې لږ ځان ته سوچ وکړي چې الله ستا د انسانو لپاره دا میاشت درکړې وه او ستا نه ټوله ورځ په خوب کې تېره شوه شپه چې کوم دی نو ستا نه غفلت کې تېره شوه ستا پرې ژبه باندې د رمضان مبارک نه مخکې کومې غفلت دی هغه اوس څومره روانې دي مخکې نه چې کوم دی نو ستا لاس کې چا قرآن نه دی لیدلی لګیا وی ټوله ورځ نیټ کې اوس هم هغه لاس قرآن وننی او رمضان مبارک کې اوس هم هغه لاسو کې چې کوم دی نو ټوله ورځ نیټ دی ستا چې کوم دی نو سترګې مخکې غلط استعمال شوی الله نه میاشت دې لپاره راولېږله په دې باندې ته خپل ایمان تجدید وکړې په دې باندې خپل ګناهونه ورېږې په دې باندې خپل ګناهونه چې کوم دی دا معاف کړي په الله باندې اوس هغه هم ستا نه غفلت کې تېره شوه اوس ته ووایه چې دا څومره لوی محرومه انسان وی چې دې میاشت کې د الله تعالی عبادات چې کوم دی نو دا ونه کړي نو دا الله خصوصي تحفه مونږ او تاسو نه راکړې دپاره د دې چې په دې باندې مونږ ګناهونه خپل ورېږو او دې میاشت د قرآن کې څه ویلی شوي دي الله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دې روژې میاشت مونږ پښتو کې د روژې میاشت وایو او دې ته د رمضان میاشت وایي د هرې میاشتې چې کوم دی نو خپل خپل نومونه دي دې ته رمضان وایي اوس د رمضان دا نوم ولې دې ته وایي د دې نه پته لګي چې دا د الله څومره عظیمه تحفه ده رمضان را باندې هم زبر په میم باندې هم زبر په میم باندې او دغه شانتې په ضاد باندې هم زبر رمضان دا د رمزون نه مشتق دی او د رمزون معنی ده
شدت الحر سخت ګرمۍ ته ویلی شي او داسې ګرمي چې دا انسان بالکل سیزي په دې وجه که تاسو لغاتو کې د رمضان معنی وکته نو هغې ته به یې لیکلي شدت الحر سخته ګرمي یا به یې هلته کې یو دویمه معنا لیکلي چې جلانې والا سیزر والا یا به یې هلته تاسو ته لیکلي چې جلنې والا سوځېدونکي دا معنی به د رمضان مبارک هغه تاسو ته هلته په نظر باندې راشي او نور قرآن او حدیث لغاتو نه هم معلومیږي دا چې معنی هم دقرې سیزر والا میاشت سختې ګرمۍ والا میاشت دغه شان د سوځونکې میاشت اوس ولې چې کوم دی نو دې ته دا میاشت ته رمضان ورته ولې وایي عرب چې کوم دی نو دا مرغۍ ډېره سخته ګرمي ونسي او الوزي راسي او بیا هوکېږي دا ژبه یې راایستلې او ګرمۍ اغوستي عرب یې رمیزه طایر مرغۍ چې کوم دی نو رمیزه شوه یعنې سختې ګرمۍ واغسته او بالکل سوځي په دې وجه باندې عربو به مخکې ځان له قاعدې کلیې وضع کړې وې ګړۍ نه وې دا د ساخت دا مونځ د چاش دا مونځ چې وایي کله کوو نو دې دپاره یې ځان له خپل ټیم وضع کړی او عربو به دا وې چې صلات الضحا حین ترمز الفصال د چاش مونځ به هغه ټیم مونږ کوو ترمز الفصال ترمز معنی د سیزن رمضان هم د دې نه وتېری دا ټیم کې به د چاش مونځ کوو ترمز الفصال چې د اوښانو د بچو د خپې چې کوم دی نو په شګو باندې سوځي نو د دې میاشت معنی د سوځولو والا میاشت د رمضان یا سختې ګرمۍ والا چې کوم دی نو میاشت مشکات شریف کې مسلم شریف کې یو روایت دی صحابه کرام وایي موږ به د ماسپښین لمانځه راتلو او د ماسپښین لمونځ په سخته ګرمۍ کې نو هلته کې الفاظ داسې راغلي دي چې موږ نبي علیه الصلاة والسلام ته شکایت وکړه د الله رسوله د غرمې لمونځ لږ وروسته کوو ډېره سخته ګرمۍ کې دی نو الفاظ داسې راغلي شکونه الی رسول الله صلی الله علیه وسلم الصلاة فی الرمضان موږ نبي علیه الصلاة والسلام ته شکایت وکړه چې دا لمونځ په سخت رمضان کې دی رمضان معنی ده سیزلو کې او سخته ګرمۍ کې دی اوس رمضان مبارک میاشت ته ولې رسې وایي دې ته ولې د سیزل والا میاشت وایي دې ته ولې چې کوم دی نو د سختې ګرمۍ میاشت وایي نو دوه وجې علمای کرامو لیکلي دي نمبر 1 وجه دا ده چې سم د رمضان مبارک هغه میاشت راله عربو چې کله دی رمضان مبارک له دې میاشتو له نومونه یې ښودل نو دا میاشت په ډېره سخته ګرمۍ کې وه نو ځکه یا دې ته رمضان هم ورکه خو اصل معنا دا ده دویم چې علمای کرام فرمایي چې دې ته رمضان څه کوئ د رمضان معنا سخته ګرمي چې انسان سیزي یا دغه شان سیزل والا میاشت ځکه چې الله دې انسان دا میاشت تحفه کې د خپلو خزانو نه دې لپاره ورکړې ده چې انسان په دې باندې خپل ګناهونه وسیزي نو دې ته ځکه رمضان وایي ځکه راستا ګناهونه مکمل طور باندې سیزي تا د ګناهونو نه بالکل پاکوي نو دا الله د دې لپاره دا میاشت تاله درکړې وه نو دا میاشت زموږ او ستاسو لپاره لوی غنیمت دی او د الله د خزانو نه لویه غوره خزانه ده اوس تېر کال به شاید ستاسو د جومات کې یا ستاسو د اطرافو کې داسې اشخاصو مشران به چې هغو به د رمضان مبارک هغه میاشت روژې هم نیولي هغو به ستاسو سره دلته تراویح هم کړي کیدای شي څه کال د هغو په قبرونو باندې له پاسه درب او واښه ولاړي شاید د هغو دننه هډوکې هم رېژېدلي د هغو غوښه مکمل طور باندې خاورې شوي نن به هغه قبر کې د افسوس کوي کاش چې رمضان مبارک یو میاشت زما په زندګۍ باندې بله راغلی وی ما په دې کې د الله عبادت کړی وی ما په دې کې چې کوم دی نو نوافل کړی وی ځان له مې آخرت ته ذخیره ګټلی وی نن هغه خلک ضعیفه دي هغه خلک کمزوري دي عزیزانو الله زندګي موږ او تاسو له راکړې ده او دا بهترینه میاشت زموږ او ستاسو په ژوند باندې هغه چې کوم دی نو راوستې ده راځئ لږ د غفلت نه را لاس ووینځو دا بېکاره خوبونه چې کوم دی نو ترکو دا پالتو غیبت چې کوم دی نو دا ترکو دغه چې کوم دی نو پالتو مجالسو کې ناسته نوره ترکو لږ د قرآن سره هم صلح وکړو لږ د الله سره هم صلح وکړو تاسو ته پته ده چې الله په دې میاشت کې انسان له څه ورکوي قدم په قدم باندې الله دې انسان له هغه څه ورکوي چې د انسان د سوچ او د تصور نه بار دي تاسو کتلی دي نور کله دومره کثیر تعداد کې جومات کې به کسان نه تاسو د قرآن کریم ختمونه یې دلته کې زه اکثر بیانونه له راشم دومره کسان نه یې برئ حالانکې د هغې لپاره دا علما کرام او قاریان پوسټرې هم ولګوئ د هغې لپاره خلکو ته ویناګانې هم کوي د دې رمضان مبارک کې به نه تاسو به دیوال باندې پوسټر لګولی چې هلکه نن خټک وچم جومات کې چې کوم دی د قرآن کریم ختم دی ته راوکې نه به چا اشتهار لیدلی په نېټ باندې نه به چا چاته ویناګانې کړي زمونږ جومات کې ختمونه یې راشئ بیا هم دومره خلک رالل دې خلکو به لمونځ نه مخکې نوافل هم کړي دې خلکو به ذکر اذکار هم کړي ښه په خاموشۍ باندې ناست هم دي اخر دا وجه سره الله دې میاشتې له دومره مرتبه ورکړې ده چې نور میاشت کې ستاسو سره شیطان تاسو عبادت ته چرته هم نه پرېږدي نه تاسو اودس ته پرېږدي نه تاسو مونځ ته پرېږدي نه تاسو قرآن ته پرېږدي دې کې الله مکمل شیطانان تړلي دي ګورئ
سمندر ته ورچولې دي نن ستاسو هغه دشمن چې تاسو عباراتو ته کوم نه چرته هم نه پریری تاسو ته زړه کې وسوسې درچي کنه دا نوجوانان د خپل ګروان کې سوچ وکي د دې نوجوانانو د زړه مونږ ته پته نه نوجوانان وای دې میاش نه وا د دې جمعې نه به ان شاء الله مون شروع کوم کله وای زورېګا دا روزه راشي روزه نه خو بیا مون شروع کوم روزه کې خطا سره شو بیا ورستنی زوی خیر دی ورېګا دا یو دوه هفتې صبر وکم کنه بیا چې کله فارغ شمه بیا لري کارونه نو بیا به چیرې نو هغه مون شروع کوم ورې دا غنم په اخري په دې کې روان دي قبر ته نږدې کې اخر مرشي ځکه چې شیطان دې چرته هم نه پرېږدي روایتو کې راځي چې کله مؤذن اذان وکړي نو دا شیطان والي د اذان اواز دروند دی راسي او دې بیا سناروا کارونه کې منډې وایي د لرې پورې منډه وایي او بیا چې کله مؤذن اذان ختم کړي نو د خالد کې منډې ته مؤذن استری دې بیا راشي نو دا انسان چې کله اودس کوي نه را دوه قسمه شیطانان دي یو ته خنزب او بل ته ولهان وایي یو ورېګه په اودس باندې زماړي وټیرا بل وایي په موس باندې زماړي وټیرا اول خدا دا زور لګي چې هغه جمعه ته تعدل نفري لري او کتراشه او د سخانه کې کېنه موس کې نبي او تاسو ډېر خلک داسې لري لګیا دي نشلپاره جوړي بل هم ولمبي خوا کې سانو ولمبي او دا لپی مختور نولي او د سکم دی وای زمانشته درې سلور کوسي چې کوم دی یو اندام باندې هغه لګي زکات ورته شیطان ناسي هغه راوګونه را پوسکې دی وچی دی غره هغه د سن لاندې راځي وشته او تا به ټول ورس په شک کې ورواشه چې کله دی هغه ته او د سو کې ډېر وخت پس نبی را بل شیطان راشي خنزب ولهان د تون راډي روټیانې نو یو سیما ته پرې دا نبی ته گئے نیت می کړه نیت پکوما او کله قلهو می پرې خورا کله الحمد می پرې خورا کله آیت می پکې پرې خورا کله رسول کاته می کړي شیطان دې نه پرې دی بره مسلمان غنیمت ته دلته کې شیطان درنه تړلې راته سمندر ته ورچولې لري الته کې زنجیرانو کې بندیوان دی بره دلته کې شیطان ستاسو سره نشته او بل مسلمان خبره دا مورا نور کله ته ګناه کې دغه نسبت شیطان دغه تا د سوګدانه وای د شی د ګناه وکړه بلکې راو شیطان دوکا وس د شیطان هغه بدنامي هم نشته بره کتا ګناه وکړه وس سوګدانه وای شیطان تی ګناه وکړه ځکه شیطان خالته تړلې پروته دا ستاره خپل نفس خباست پي بره اسینه چې میاش کوم نظر غلط استعمال کې اسینه چې میاش کوم هغه لاس او خپې او زړه دماغ او سوچ او نظر او وګونه او چبه چرته غلط استعمال لکه دا میاش الله درکړی را دا عبادت سیزن دی عبادت پرې کې وکړه وسدار غنم پخېدو والا دی وس پتا سوینه ټیکټر والا د ټول سترګې براسي سری راوتی کته ورته الګ ولې سترګې سری ولې وای تا د پته دانه زترې شر والا ما زما سیزن دی د دې نه مطلب دا چې رل شپې خوب نه کوي ځکه نه ته پته را چې زماره الله غوندګه سیزن له او پرې سیزن کې زه او سزا نه وګټم چې بیا ټول کار په هغه باندې لګیم هغه سیزن والا ټیکټر والا د کتراوي یاره سنن می ګورې ته چکر در کومه او مرجو کړي کې روانه کباب خرم الته چې کوم دی روانه میان خرم دی وای زپرې دا تا د پتنه زما سیزن دی یادې رمضان مبارک دی اخترونو پرې میاشتګي تاسو ورا درسیان لیدلی نیمه شپه هم لګیای سارم لګیای او دا شان دي جوټي وای کپڑے جوړای غته ورته لګره سب خپل ځان باندې ظلم شروع کړي یره وای سیزن دی او دغه درسي ته تراوي یره ګرمي دا او بیا هم دی هغه کلام ته الته زبردست چکر در کوم گاډي هم سما خرچه هم چې کم دی نو سما دی وای تروي کړي ونه لکه وای زه فری چکر در کوم سما سیزن دی زکه درسي ته را پتره چې ون کال بیا ما ته کپڑے نه دا زما سیزن دی پرې کې کار واسا ون کال بیا پرې باندې هغه لګي زندگی په سر کې وس یو د مسلمان د پاره سیزن دی د مسلمان د پاره سیزن دا میاشت ورېخه دې کې الله ستانه شیطان تړلې شیطان ستا خواله نشي راځي الله فرمایي انسان وکای وارسان ستړي کا او بیا زبردست فیکجی لګېدلې ورېخه کته چرته کې رمضان مبارک نه مخکې تا نوافل کړي هغه په نفل باندې بدلېږي تا فرض کړي هغه په یو فرض باندې بدلېږي رمضان مبارک ستا نفل په فرض باندې بدلېږي دا څومره یو زبردست الله چې کوم دی انسان لپاره درهم معامله کړی دا ستا نوافل فرض باندې بدلېږي تکړه شه نفلونو ته کار وایا نفلونه کوا ستانه هغه فرایض چې کوم دی نو هغه پاتې شوي ستانه به منځونه قضا شوي قیامت ورځ به راشي انسان د سهار لمونځ دې قضا کړی دی هلته خو تا رمضان کې نوافل کړی په فرض باندې بدل شو هلته به ستا راغې مونځ یې ډکي درې بل مونځ یې به دې ډکي انسان خو عاجز دی مونځونه د هر چا نه قضا لري هغه د قیامت په ورځ باندې ستا دا نوافل الله په فرض باندې بدل کړي دي
هلته کې بستا چې کم دی نو په کار باندې راځي. دا یو څومره لوی غنیمت دی. کاش چې موږ ته د رمضان مبارک حقیقت معلومه چې رب ستا خزانو کې را څومره لویه تحفه ده. بیا به دې نوجوانانو عبادت ته کار ویلی، بیا به دا نه ویلی بل لاړ پلانې راغی پلانې لاړ او دلته کې نټ باندې یو بل ته کنسل او یو عجیبه چل شروع دی. دا د یو بل چې کوم دی هغه عزتونه د خاورې د لاندې نه کړل. مشران او کشران چې کوم دی د هغو تمیز ختم شو، د پلار او د بچي تمیز ختم شو. نه استاد شاګرد وپېژنده، نه شاګرد استاد وپېژنده. یو لوی سیلاب او یو لوی چې کوم دی نو وبا شروع ده. نوجوان اخرت له ځان له څه وکړه په دې رمضان مبارک کې الله بهترینه تحفه درکړې ده. الله ستا نفل په فرایضو باندې بدلی او ستا یو فرض په څه باندې بدلی، په اویاو فرایضو باندې ستا بدلی. تا د رمضان مبارک نه مخکې غونډه میاشت چې کوم دی هغه مونځونه وکړل، یو مونځ دې هم قضا نه کړه. 150 مونځونه تا رمضان مبارک کې وکړل. 2.5 مونځونه چې کوم دی نو د دې نه جوړ شول. 2.5 مونځونه دا چرته په یو میاشت کې انسان کولی شي فرایض. په دې وجه باندې ستا لپاره بهترینه تحفه ده، بهترینه الله تعالی یو هدیه درکړې ده د خپلو خزانو د رمضان مبارک تعالی. دا رمضان ستا له غفلت کې تېر نه شي. ګورې آینده یې هېڅ پته نه لګي چې بل کال الله موږ له قرآن دا ختم را نصیب کړي او که نه را نصیب کوي. بل کال هېڅ پته ګورې نه لګي الله راته راو دا بهترینه میاشت موږ او تاسو له را نصیب کړي او که نه را نصیب کوي. هېڅ پته نه لګي. تیر کال به خلکو روژې نیولې، تراویح به یې کړې. ډېر کسان ما ولیدل زمونږ ټال په کلي کې د رمضان نه یو ورځ مخکې به کسان وفات شول. د هغو به دا تمه هم نه وه چې زه به رمضان مبارک ته ور ونه رسم. هېڅ پته زموږ او ستاسو نه لګي چې دې جومات کې نن دا دومره کثیر تعداد سره هغه خلک ناست دي. دا کسان به کال له یو که به نه وي، دې کې به نیم وي او که نه ټول وي. په دې کې به څوک مړه او څوک به چې کوم دی نو دا ژوندي. راشه نن دا رمضان مبارک خپل اخرنۍ میاشت وګڼه. د الله عباداتو ته چې کوم دی نو کار ووایه، د الله عبادت پرې کې وکړه، رب پکې رضا کا. او که چېرته پرې کې رب هم رضا نه که بیا به کومه داسې میاشي، بیا به کومه داسې موقع چې په هغې کې به ته خپل رب چې کوم دی نو د رضا کې. لہذا رمضان مبارک کې قرآن کریم تلاوت هم ډېر زیات کوئ. زموږ ډېر خلک سارلو هغه دې ته خوشحالېږي را پلانې جومات کې سر ختم کړي هلته ورځمه چې بیا ترې دمه شمه او که بیا ورته ته ویې لږه تراویح نه کې ما ختم کړی دی. دا خبره ذهن کې یاده وساتئ. د قرآن کریم ختم دا مستقل سنت دی. تراویح کول غونډه میاشت دا مستقل سنت دی. د یو سنت لپاره بل سنت چېرته هم مه پرېږدئ. دا نه ما ختم وکړو ستنډو تراوله به نه راسم او په دې وجه باندې دا ختم یې وکړو شاته به قاري صاحب پسې اوس به د قرآن کریم تلاوت نور نه کومه. دا خبره ذهن کې یاره وساتئ. د رمضان مبارک او د قرآن کریم ډېرو ځایونو کې بالکل د یو بل سره داسې تعلق دی چې هغه تعلق ده د هغې هغه تعلق د یو بل سره جدا کېږي چېرته هم نه. تاسو که د نبي علیه السلام روایاتو باندې نظر وګرځوئ هلته به 2 څیزونه پیغمبر علیه السلام تاسو ته وښایي چې هغه به د قیامت په ورځ باندې د انسان سفارش کوي. قیامت په ورځ باندې هېڅ څوک د چا سفارش نشي کولی. الله فرمیل یوم یفر المرء من اخی و امه و ابي و صاحبته و بني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قیامت ورځ به راشي پلار به وایي زه چې کوم دی نو بچی تا نه پېژنم، بچی به وایي پلار زه تا نه پېژنم، مور به وایي چې لور تا نه پېژنم، لور وایي مور تا نه پېژنم، خاوند ښځې ته وایي تا نه پېژنم، ښځه خاوند ته وایي تا نه پېژنم، زه خپلې نیکي تا نه نشم درکولی. هلته به یو انسان د بل انسان نه تخلي. خو پیغمبر علیه السلام وفرمیل چې په هغه سخته موقع باندې به 2 څیزونه چې د انسان سفارش وکړي هغه نمبر 1 روژه، نمبر 2 قرآن کریم دی. پته ولګئ چې دا دواړه به میدان محشر کې جوړئ او ستا سفارش به کوي. دا دواړه به هلته کې هم جوړئ. او بل دا چې دلته دنیا کې هم الله څنګه جوړه کړي دي. قرآن کریم الله نازل کړه، دنیا ته یې راولېږه. د قرآن نزول الله 2 پیرې وکړه. یو د لوح محفوظ نه د قرآن اصل ځای لوح محفوظ، بل و قرآن مجید فی لوح محفوظ. الله د لوح محفوظ نه قرآن دا بیت المعمور او بیت العزت ورته وایي. خانه کعبې په نیغو سره اسمان کې د فرشتو یو عبادت خانه ده. 70,000 فرشتې ترې روزانه طواف کوي او کومه فرشته چې نن طواف وکړي د قیامت دورې پورې بیا نمبر نه ورځي. د دې نه د انسان لږ سوچ وکړي د الله د انسان عبادت ته یې ضرورت نشته. دومره ګڼې فرشتې د الله عبادت کوي. الله چې تا ته عبادت وایي الله پې تا له څه درکوي. دکاندار ته ورغلی او تا دکاندار ته وایي پرون ما تا له 200 روپۍ درکړې وې، هغه 200 روپۍ مې تا له درکړې، احسان مې روان کړی. دکاندار هېڅ احسان دې په ما باندې نشته، ما تا له کیلو ټماټر په هغې باندې درکړی
کړو دغه شان دی د دې انسان په الله باندې احسان هم نشته چې الله ما تعالی روزي ولې ما تعالی قرآن کریم ختم وکړ الله چې پیال ته صدر کوي نو هغه زمونږ د سوچ او د تصور نه چې کوم دی نه هغه بهر دی هغه زمونږ سوچ او تصور کې نه راځي الله دې انسان لا قرآن کې چې کوم دی قرآن نازل کړ د انسان د رهنمایي لپاره وس د قرآن او د رمضان څومره تعلق دی الله چې قرآن نازل کړ وس دا کوم میاشت الله فرمایي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن پر رمضان مبارک هغه میاشت الله پرې کې قرآن نازل کړی قرآن کریم الله دو پیری نازل کړ یو د لوح محفوظ نه بیت المعمور ته هغه رمضان مبارک الله نازل کړو او سلیرشتم رمضان الا انزل الله في ليله القدر الله فرمایي د ليله القدر په شپه باندې موږ نازل کړي هغه وخت کې سلیرشتم رمضان د ليله القدر شپه خدا ضروری نه ده چې سکه دیوم د سلیرشتم رمضان د ليله القدر شپه او موږ اعتکاف ته ضرورت او سلیرشتم رمضان دی ځکه الله په 24 رمضان قرآن نازل کړو او هغه د ليله القدر شپه دا شپه بدلیږي را بدلیږي خو په هغه کال باندې ليله القدر سلیرشتم رمضان الله قرآن نازل او دویم نزول بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره باندې هغه په 20 کال کې وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ټیم په ټیم باندې الله قرآن نازل کړ 30 کال کې یعنی 20 کال 15 میاشتې او څوار سورځ کې چې کوم نه قرآن الله نازل کړ نو رمضان مبارک او د قرآن تعلق پرې کوم سیوا چې پرې میاشت کې الله قرآن نازل کړي میدان محشر کې وقان استاد کوم نه سفارش کوي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لوا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام راغی او د رمضان مبارک وا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره دور کو کم کال باندې رسول الله مبارک د دنیا نه تشریف وړو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دو پیری د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره دور وکړه نو قران کریم او د میاشتې تعلق دی نو تاسو د دنیا کوم دا تعلق مخ خراب وي رمضان مبارک کې د قران کثیر هغه چې کوم دی نو تلاوت کوي د نټ له خاص بنده کې رمضان مبارک کې وقفه ورکړي لږ ورته دیوم د مشي او تاسو چې کوم دی خپل لاس د خپل سترګې او خپل جواب نور د قران سره عادي وګرځوي رمضان دی قران دی د دوه د یو بل سره تعلق دی دا تعلق ورته چرته مخ خراب وي دا سوچ مکوا چې ما په رمضان مبارک ختم قارسه پسې وکړ اته نه هم شپه باندې ما ختم وکړ نور د قران هم چټي نور د تراوم چې کوم دی چټي او دا خبره بلم ذهن کې یاد وساتئ رمضان مبارک د غونډې میاشت عبادت پتا باندې لازم دی تاسو ورته فضیلات تعلیم شاهد کوي الته فضیل رمضان کې تاسو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روایت اوریدلې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله د دې د ورځې روزي پتا سو پر اسکړي دي مال باندې شپې قیام د ثواب سیس ګرځولې رمضان مبارک دا شپه ورځ دوه ته ویل شي یوازې د ورځې نوم رمضان لري یوازې د شپې نوم رمضان لري بلکې شپه ورځ دوه چې مرکب شي یو ځای شي دته رمضان مبارک میاشت وي کم یو انسان د ورځې روزي ولري دی وای ما ختم د قران او نور د تراونه چټي را تراوله چټي ورګړه او د شپې تراوی ورکی نه د انسان نیمه میاشت عبادت وکړه نیمه میاشت عبادت کم یو انسان چې د ورځې اگر روزه نه و د ورځې عبادت روزه نه ولي او د شپې عبادت تراوی کولی او بیا د انسان کامل میاشت کم دی هغه عبادت وکړه د ان شاء الله کوشش ودا کو چې د دین اخوا زمونږ تراوی چا قضا نشي قران کریم سره بلک ځان چې کم دی عادت کو ان شاء الله نور با پر نت باندې رکنزلونه او د یو بل د عزتونو هغه چې کم دی هغه د خپل لاندې کولونه او دا د کشر او د مشر د تمیز ختمول دا به ان شاء الله نور پریدو او نن به دا عزم کو چې را د رمضان مبارک پر میاشت کې وځ خبر رب باندې چې کم دی رسان بخم کنه دا خبر زین کې یاد وساتئ ورته دومره نشته تاسو زرا حدیث تشریح وکم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث فضیل اعمال وغیرہ کی تاسو اوریدلې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام منبر ته ورخطا او درې پیری د هر پړوي سره امین ویلې یو امین پدې باندې ولې جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام راغلو رسول الله مبارک مخ کې درې خیرې کړې رسول الله مبارک پاغي باندې درې پیری امین ویلې یو پاغي کې نو چې په کوم یو انسان باندې رمضان مبارک میاشت رالاک او د دومره عبادت ونکړه چې الله د مغفرت نصیب کړي او د وبخي جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام وای الله دې هلاک کړي او تباہ او برباد کړي انسان محمد رسول الله وانت کې معصوم ذات خپل معصوم شوند باندې امين وي تاسو خپل سوچ وکړئ نوجوانا اسنه دستاګره ګناونه د تیر میاشتې نه پرې کې سیوای او تر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې حدیث دلاندې ګره را نشي د خیرو دلاندې نه را نشي لک پرې کې الله طرف ته متوجه کېدل استغفار کول
خپل ځان په رب باندې چې کوم دی نو بخل د نوافلو ذخیره د ځان سره چې کوم دی نو وړل د قرآن کریم تلاوت پرې کې کول دعاګانو کثرت کول د دعاګانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه مخکې نه بخلی شوی رسول الله مبارک معصوم دی ګناه ترې نه کېږي بیا تاسو چې کوم دی روایت اورېدلې پس علما کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به عباداتو ته ملا مضبوطه وتړله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعاګانې به اوږدې اوږدې شوې د رسول الله مبارک رنګ به چې کوم دی نو دا بدل شو کټ به یې د خوب دپاره ترکه خوب ته به نه راته نبي علیه الصلاۃ والسلام به شپه ورځ د الله تعالی عبادت کو حالانکې نبي علیه الصلاۃ والسلام په خپله باندې معصوم دی ما او تا سهار نه ماښامه پورې څومره ګناهونه کوو زمونږ د ګناهونو حساب نشته بیا چا تاله دا ګرنټي درکړې ده ای نوجوانه چې خپلې سترګې دې اوس هم غلطې استعمالوه خپله ژبه دې اوس هم غلطې استعمالوه خپل سوچ او تصور دې اوس هم غلط استعمالوه مه کوه عبادت بیا هم ته چې کوم دی نو جنتي ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جبرائیل علیه السلام د خیرو د لاندې نه راځي دا ګرنټي تاله چا درکړې ده راځي چې نن د عزم وکړو چې انشاءالله په خپل رب باندې به ځان بخو انشاءالله پېشمنۍ ته هر یو انسان پاسي خیر دی او 10 منټه مخکې پاسه تهجد وکړه هغه ټیم کې د الله رحمت لاندیني اسمان طرف ته راغلی اواز کېږي څوک ګناهګار نشته ما ته توبه وباسي زه یې ګناهونه معاف کړم څوک نشته چې زما نه وغواړي چې زه ورکړم څوک چې کوم دی نو نشته چې هغه استغفار وکړي زه استغفار قبول کړم د الله رحمت دا آوازونه کوي انسان بېغمه خوب باندې ودرې او بیا چې کله هغه خېټې الارم درته وغږېږي دی بیا راپاڅي د خوراک دپاره لږ راپاڅه د هغې نه مخکې 10-20 منټه مخکې راپاڅه خپل رب ته ووایه ربه ستا د طرف آواز کې ربه هغه زه یم هغه ګناهګار زه یم خدای زه توبه وباسم خدای هغه استغفار غوښتونکی زه یم زه توبه وباسم خدای هغه مفلس او غریب زه یم زه شپې تا ته ولاړ یم خدایه ما له هغه څه راکې خدای ما چې کوم دی نو وبخې زما ګناهونه چې کوم دی نیکو باندې بدل کړې خدای هغه زه یم چې ستا د طرف آواز کې څوک شته خدای زه یم زه ستا نه معافي غواړم رب کائنات چې خپله تا ته آواز کوي ولې تا به بخي نه نه ستا سره بخلې دپاره چې کوم دی نو زبردسته میاشت ده ګناهونه په رب باندې ور وبخئ ځان له عملنامه ډکه کوئ د آخرت ذخیره چې کوم دی نو ځان له هغه جمع کوئ دا میاشت زموږ د غفلت کې چېرته تېره نه شي هسې نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خیرو د لاندې نه چېرته کې مونږ رانه شو الله دې مونږ او تاسو له پر یو څو خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي الله دې زموږ را میاشت په غفلت کې نه تېروي الله دې پر میاشت کې مونږ له صحیح عبادت توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین